زه بالکل پاخه شیعه یم اور د ما کم فالوور دی که نه خبره ته اوس تم خبره واوره کم مو فالو کوم که نه هغه آبا او اجداد ناواله هغه ماشوم پو که نه نو هغه خدای کور کې پیدا شوی دی اور څه کم زه فالو کوم که نه هغه والا ما ته ډېر ارڅه پته دي اور که ته ځان نه وهي که نه نو د تا ته ګناه نه میلاویږي اور که زه ځان وایم کابل اوس ته که نه د امام علي علیه السلام د امام علي خبره ما خبره واوره که زه ځان وهم کابل څوک ځان وهي نو هغو ته نه ګناه میلاویږي نه تا ته په نوانو کې ثواب میلاویږي نه ګناه میلاویږي ما ته ښه لګي نو زه به ځان ووهم که ما ته خوند نه راکوي نو زه به د چا په محبت کې نه ځان وهم نه به څه غلطه خبره کوم. دا قرآن منې را سره الحمدلله الحمدلله مې په دې قرآن کې درته ثابته کړه چې ځان وهل ماتم کول او په له 3 ورځو زیات غم کول او تورې جامې اغوستل وغیره وغیره که مې له دې قرآن نه درته ثابت کړي چې دا ټول حرام و ناروا دي بیا به منې ولې حرام دي څنګه په څه خبرې حرام دي الله وایي حرام دي الله ولې وایي حرام دي ما ته صرف د دې مطلب راکړه د چا په غم کې عام انسان ما خبره لن راځو د خپل مایک مور بندوي مه کوئ ته ځان وهې زه ځان نه وهم دا څوک سي وهي په کوم اساس په کوم دلیل باندې دوی ځانونه وهي مهرباني وکړه شی ته دا کار نه کوي دا د تاسې ملایانو اغاګانو په حسینیاتو کې دا اوس جلوسونه وغیره وغیره داسې تاسې کوئ په کوم اساس یې کوئ د ما پوښتنه دا ده دا احساس د جذبات وي دا د مینې جذبات دي دا خو خپله مینه ده چاته ډېره مینه ورځي بس سترګه ومې منه د تاسې جذبات که له دغه جذباتو نه موږ او تاسې ټول اهل بیتو منع کړي وستو بیا به دا خبره منو که بیا نه منو زه څنګه منې شم بل څنګه منې شي ما منع کړي وای د الله بنده ته خبره باندې پوهېږې که نه پوهېږې امام علي علیه السلام محمد رسول الله فاطمة الزهراء امام حسن امام حسین ام کلثوم زینب الکبرى زینب الصغرى ټول موږ ته دا لارښوونه کوي چې دا د کفر د وخت رواجونه دي دا له اسلام نه مخکې د جاهلیت د وخت رواجونه دي مسلمانانو دا مه کوئ اوس نو ما خبره واورم نو زه یا بل که نه لکه زه اوس راته ما خبره کوم ته ما خبرې ته رسې نه ته خپلې خبرې کوې نو دې کې چې چا سره محبت وي که نه دا امپورټنټ نه ده څه هغه کافر دی یا هغه ښه سړی دی یا هغه ماشوم دی هغه ګناهګار دی هغه شهید شوی دی که نه محبت ایمان ته د ایمان منې که نه منې ته د ایمان منې ولې نه منم دا خو زه تا امام دې درته وایي دا کار مه کوه هغه په دې محبت نه پوهېدل امام دې درته وایي کوم امام چې په دې ورځ شهید سوی ده هغه خپلې خور ته قسم ورکوي هغه خپل زوی ته قسم ورکوي چې ګوري دا د جاهلیت د وخت رسم رواجونه ونه کړي دا څوړ محبت ده ومعرف صاحب امام دې منع کوي چې دا کار مه کوه ته وایي زه په محبت کې دا کار کوم ښه اوس یو مثلا زه بل مثال درته وایم دا عیسویان کانه عیسی علیه السلام د خدای زوی بولي کنه په محبت کې کانه زوی بولي کنه العیاذ بالله اندرشان دوی په حق دي که په ناحقه دي دوی ته زه خپله ولې وایم چې دو حق کې دوی ته خو خپله پته دا موږ غلط کوم دوی ته پته ده الله دوی دا د تا په خبره هغه وایي موږ محبت له الله سره ورسې دي الله جل وعلا زوی بولو عیسی علیه السلام ویله وای خو دا تاسې دغه مثال لري چې امام دی یو څه درته وایي قرآن دی بل څه درته وایي پیغمبر علیه الصلاة وسلام دی بل څه درته وایي اهل بیت دی بل څه کوي ته نه د مونږ کتابونه منې دا ته ځکه زه ریفرنس نه درکوم زه صرف تا ته نه مې راسه دی یو امام راته وښیه ګوري نه درکولی شم صبر دا تهمت به په ما نه لګوي چې د ما کتاب اوس وګس یو روایت په صحیح سند سره له امام علي قرآن تبه نه ورځو محمد رسول الله ته به یوه لحظه نه ورځو امام علي علیه السلام په سر کې امام حسن علیه السلام په سر کې امام حسین علیه السلام ورپسې امام زین العابدین علیه السلام ورپسې امام باقر امام صادق علیه السلام څو امامان مې درته وښودل یو خبره یې راته وکړې چې تاسې په دې ورځ ځان ووهئ که ما سبا در سره ځان ونه وهل زه به بیا مسلمان نه یم راځه په مهرباني وروره مولانا صاحب زه درته ډېر څه ووایم که نه ته نه کوې یو روایت راته ووایه زه نه ویلم دا بالکل زه تاته صرف دغه 15 منټه د 15 ورځو پهله والا خبرو باندې ته اعتبار نه کوې نو زه بالکل اوس د مذهب وګوره امامان خو دې نه منې مذهب دې وګوره المبسوط د شیخ الطوسي ګوره شیخ الطائفه د دې تاسې د 12 امامه و لوی امام و عالم ده طوسي خو به پېژنې نوم به دې اورېدلی که نه شیخ طوسي دا په المبسوط د اول جیل کې څه وایي واما اللطم ځان وهل والخدش او ځان ویني کول وجزع الشعر او ویښتان ببرول والنوح او چیغې وهل
فإنه كله باطل ومحرم إجماعا. دا وي طول باطل أو حرام كاد بطول دي شايو بإجماع سر. خبره بالکل مولانا صاحب تا خبره به بالکل ٹھیک خو زه یو انسان یم ما خبره واوره وای خبره واوره بالکل زه انسان یم ټول انسانان دي چې چا په زړه کې رحم وکنا یو منټ صبر وکړه معرب لږ وګونی سماره واما اللطم ګوره دلته څه درته وایم ملادي وای البكاء ليس به بأس يعني لخپل ځان سره زړه پروا نه کوي. واما اللطم والخدش وجزع الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا. المبسوط شيخ طوسي أو الجن وس دتا شيخ الطائفة واي سداكر حرام أو ناروادا باطل دا واي حرام دا أو تمحبت كوي دتا محبته دي عيسويان ومحبت سدا تب دي أهل بيته بمحبت كي ناروا كار كيزان وهي أو عيسويان دي وعيسى عليه السلام بمحبت كي عيسى عليه السلام دي خداي زوي بولي العياذ بالله. څه فرق مو درته مولانا صاحب کله دا خبره بالکل د تک می خبره کوي کوم نو دا په د بار صحیح وي زړه ته کتابونه روچات کم ته نه مانی سه ما دا خبره وکړ یو هر انسان په زړه کې رحم وي هغه بے ګناه کله وګوري کنه هغه ژاړي او هغه چا څومره په زړه کې تکلیف لري وزړه ځړانه چا نه منع کړي وزړه لڅانه سره دی وزړه څنګه پکې نه आवाज پکې نه وي فریادونه واویلاوي پکې نه وي وزړه خدای دې وکړي چې ټول کار زاړي هیڅ پروا نه کوي. ما خبره دا مونږه احتجاج کوي دا مونږه حق اور باطل احتجاج کوو دې کې کته دا څوک درته وایي ما تا خوښه بیت منو ما تا خوښه قرآن منو ما تا خوښه رسول الله منو زه دې ته حیران پاتې معرف سکتلی سره خلاص کړه ته پیغمبر منی کینه منی هغه درته وایي دا مکوه قرآن منی کینه منی قرآن درته وایي دا مکوه اهل بیت درته وایي ټول امامان سي دا مکوه ته وایي وزیر احتجاج کوه منو ته خدای یو نه منی ته اوس په دې عقیده لري چې د امام حسین علیه السلام چا شهید کړی دی چې ته اوس ماتم او احتجاج باندې کوي ته پیږي دا چا شهید کړ او دا یزید کړی ده كم ديتاله كتابونه درته ثابت کړ چې دا شیو شهید کړی امام حسین علیه السلام بیا ما خبره واورم ته ما دوی خبره بتشور اورم زه کتاب درته وایم كم ديتاله كتابنا او لشريف المرتضى مطهري لوی شريف المرتضى مطهري نه منی ته شینه هغه درته وایي چې امام حسین علیه السلام شیو په شهادت رسولې بیا زه درته دا قرآن منی دا قرآن منی ته اوس مت ولا نه منو دا څنګه د دې قرآن چې الله تعالی وایي دا کار مکه او ته وایي زی په محبت کې کوم کمینه کول قرآن درته وایي مې کو ته وایي دې ما خپل کار ده دا جذبات دي تا ته مول ز خپل ځان نه جذبات دي رب درته وایي مې کوه نه وایي کله یو عام انسان يعني الله جل وعلا کنه وایي دسی وایي اقرار وکړه چې الله کنه وایي رب درته وایي و ما ریبسي رب درته وایي چې دا ما کوه کدی جذبات دي کدی محبت د جذبات دي په ناروا کې د محبت دي په ناروا کې د مثال مې د عیسویانو درکړل عیسویان وایي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی ده چې د عیسویانو محبت نه وکړي دا موږ الله سره محبت کوو نصارا يهودو ته سی وایي عزیر علیه السلام د خدای زوی ده وایي دا موږ الله سره محبت کوو تاسو ته وایي چې قرآن کې رب درته وایي دا مکه ته وایي نه دا موږ جذبات دي وس دا پښتنه درنه کوم معرف سه عائشه رضی الله عنها دي مور ده ما مور نه ما مور ولې ده ما مور خپل مور ده نو په مسلمانانو کې ځان ولې حساب لري الله قرآن کې وایي عائشه دي مؤمنانو مور ده ته دي ما مور نه ده نو ته خدا کم قرآن کې لیکلي دي ده سورة الأحزاب در سره ده سورة الأحزاب شپږم نمبر آیت د رسول خزي دي او موږ ورته احترام کوو د ټول رسول خزو ته ټول الله وایي وازواجه امهاتهم دي رسول الله بیبیانی دي ټول مؤمنانو میندې دي خامور مشوازه بس ته ما ته ویلو ما ومنله نو بس څوک چې دي عائشه رضی الله عنها توهین وسپکاوي کوي دا مسلمان ده کنه ده دا خو تا ختمه تا وای کنه دا خو متا ته ویلو چې زی منه ما نو بل څوک چې کوي ګوري معرف سه الله پاک بارک زه خو ته تا مور ته کمزله وګه که دا ګناه ده چې چوک چخ خپل مور ته نه بل چا مور ته یو عام انسان مور ته کمزله امام مشخص دي عائشه رضی الله عنها پشان کې عائشه څوک توهین وسپکاوي دا مسلمان ده کنه ده ولې نه ده ګناه ده چاته به ته کمزلي نه کوي مسلمان ده ها مسلمان او فتوی مکه و مولانا صاحب مسلمان اور دا کافر قرآن چوای قرآن باندې بزنه کوم زه پتو نه کوم قرآن چوای الله په سوره النور کې چوای راس یو دقیقه یو دا قرآن ولا د غانی د تاته خدا په بدلی ولا انصاف کوي صبر ګوري لازم صبر وکماره خبره مکه زینا بس ما بروت نه بند صبر وکا اوس کوزیګه ما اوس قرآن واورا اوس تا کوم ولې قرآن ستاره اورېدای شم دا سید مولانا صاحب قرآن موږ هم قرآن ویلی شو دې کې ته تختم قرآن خو ته ما خبره نه مانی معرف ته ترجمه کړه په بخیر سره ته زینه وای زای آیات قرآن الله وعلا شوي
الله جل وعلا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. دي آيات ترجمة وكرة ما يبدي خلاص. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله جل وعلا ويدي عائشي بشان كي ستوك يوخ خبره غلطه كوي الله ويدا مؤمن دا وي كافر ده. ذكر رب العالمين وي كثير تاسي مؤمنان ياج دي عائشة رضي الله عنها بشان كي بي وبر خبر مكوي. يعظكم الله جل وعلا ويزيد نصيحتكم تاستحكم درتكم ان تعودوا لمثله استعاشي بشان كي بغستاخينا كوي ان كنتم مؤمنين كثير تاسي مؤمنان يس ابدا يعني ترقيا ما تبوري الى يوم القيامه ابدا. قولي لفظ دي ابدا ترقيا ما تبوري او تو يا مسلمان دا وغناكي